د خیبر پښتونخوا په بټګرام ضلع کې یو چیرلپ په هوایي سانګو د رسو یا پړو شلیدو لامل په هوا کې ایثار شوی وو چې د شپږو زده کوونکو په ګډون 8 کسان پکې ایثار شوی وو. د بټګرام ضلع د مرسیال کمشنر ویان محمد مزمل وایي چې سحر په 8 بجې ضلع انتظامی ته خبر ترلاسه شوی چې پالای کې د یوې هوایي زانګو نور پړ شلیدلی او په یو پړی زانګو ایثار شوی دا. خو چې دوی ته ځای خلکو ویلي چې په زانګو کې ټوله تنه سوار دي، شپږ د سکول ماشومان دي او 2 نور ځای کسانو. مزمل زیاته کړه چې د خبر ترلاسه کېدو سره ضلع انتظامی د ایثار شو کسانو د جوړولو لپاره خاصه پیل کړې. خو ول چې زانګو ته رسایي ګرانه ده ځکه پوزي هلیکاپټر راغختل شوی او د ایثار شو کسانو جوړولو خاصه روانه وي. پاکستانی رسنیو په ټولنیزو رسنیو د زانګو ویډیوز هم خوري شوی چې دغه زانګو ورکی لیدل کیږي او هلیکاپټر هم ورسره چاپیره ګرځي. نو موړي ویل چې د قدرتي پتونو په وخت د تنظیم ادارو ځلې چارواکو ته لارښوونه کړي چې زانګو کې سار شوی ته کسان خوندي او جوړه. هغه ویلي چې چارواکو ته د لارښوونه هم کړي چې په غریزو علاقو کې دغه ډول زانګوګانو د خوندي ساتلو معاینه وکړي او یقیني کړي چې دغه زانګوګانی خوندي چلیږي. او دغه تزئی خلک وای چې اوس ټول ایثار شوی کسان په محفوظه طریقه راوستل شوی دي او خپل کورونو ته لېږل شوی دي. په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي چې دغه کې زیات تنان مقامی کسانو راوستي دي او سرکاري دارو خپل اپریشن سو وخت پورې جاری وساتو خو بیا بیرته لاړل. د سرچینو د وینا ترمه د چیرلپ په مالک باندې مقدمه هم درش شوی ده او ویل شوی چې چیرلپ په لا قانون توګه جوړ کړي وو. خو عام خلک وایي چې یو حکومت هم د دې جوګه نه دی چې په دغه دریابونو پولونه جوړ کړي او بل کوڅو کې په شخصي توګه جوړ کړي. نو خوي باندې مقدمه درج کول کیږي چې دغه د حکومت په کارکردګۍ سوالیه نه خده. د بیٹاوات انتظامیه وایي چې دوی نور 8 چیرلپ ته هم سل کړي دي کم چې د حکومت د اجازت نه بغیر جوړ کړي شوی دي. د حکومت په دغه عمل عام ول سخت نیوکه کړي دي او غوښتنه کړي ده چې باید په سمدستي توګه دي په دغه سیندونو پولونه جوړ کړي. بل خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په زانګو کې د ایثار شوی او په اپریشن کې حصہ اغستونکو غړو لپاره په درناوي کې یو دستور را جوړ کړی و چې هغه اسلام آباد ته رابللی وو. خلته دغه تنانو سره لیده کاتو شو هغه ته نقد او انعامونه هم ورکړل. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 دا خیبر